ورددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. مسلمانانو بچی زمونږ بچی دي هغه په مشرق کې دی او په مغرب کې دی د هر مسلمان هغه نر دی او ښځه ماشوم دی او که غټ دی د هغه ترقي زموږ ترقي ده او د هغه نقصان او زوال زموږ نقصان دی دا اسلام دی دې وجې نه موږ او تاسو خپل بچي ګوره اسلام دا نه وایي چې ډاکټر مو جوړېږي انجینیر مو جوړېږي یا په دنیا کې نه اسلام قطعاً د دې ترغیب نه ورکوي اسلام دا وایي چې یو ښه انسان جوړ خو ډاکټر دی ښه سړی دی د خپل مریضانو خیال ساتي په مخلوق خدا باندې ترس کوي دا ډېر لوی سړی دی د الله داسې یو زمیندار دی داسې یو انجینیر دی داسې وغیره نور یو د دنیا کس دی لیکن هغه چې کوم دی په مخلوق خدا باندې چې کوم دی ترس کوي او د هغوی سره تعاون او مرسته کوي د الله په نسبت باندې د دوی ډېر لوی مقام دی نو موږ او تاسو چې کوم دی د خپل بچي تعلیم صاحب وایي چې تاسو اول د خپل بچي په دې لوښي کې په دې ظرف کې قرآن واچوئ دې کې نور دا نور ځکه چې قرآن سره ذهن کېږي د قرآن سره حافظه قوي کېږي پته پته شته چې کله په حفظ کې یو ماشوم نشي کولی نو کتابونو ته راکوز علم ته راکوز زمونږ چې کوم شرط هغه به 10 سپارې 15 سپارې به یې ویلې وي لیکن تللی به یې جواب یې کتابونو ته کتابونه یو کمزوري ذهن والا نه شي په حفظ کې کوم دی دا کمزوري ذهن والا نه شي دې وجې نه چې څوک حفظ وکړي نو الله پاک دې چې دا نور څه د آسان دا وګورئ چې لازم په علاقه کې ډاکټران اکثر پکې حافظان دي د حافظ عبدالرحمن سرجیکل سپیشلیسټ دي د حافظ صدیق الله د حافظ عبدالباسط دا زموږ دا ټول چې حافظان هم دي ډاکټران الحمدلله ډېر چې کوم دی په دې حفظ باندې ووتل او د حفظ چې کوم دی 6 نمبر حفظ کې چې کومه وایي کېږي نه نو اسلامیه کالج ته میډیکل ته ځو نو 30 نمبر چې کوم دی ته ایډوانس زیاتې ورکوي دې وجې نه چې کوم دی اکثر په دې چې حفظ په نمبر باندې راکسان نو په ډېر ټاپ کمپټیشن وي خپل منځ کې په 2-3 نمبر باندې پاتې کېږي دې وجې نه موږ دا زموږ دا عبدالوهاب دی که نه دا الحمدلله سکول سره حفظ کړی دی نو ډېر کسان چې کوم سکول سره حفظ کوي موږ سکول هم یو ګنټه کړو چې کوم دی مدرسې ته ځي او کم از کم کو موږ یو بچی خو حافظ شي دا موږ نیت چې دا یو بچی زما په دې بچو کې دا خو زه واخلم په دې د وجې نه به الله پاک چې کوم دی یو آخري حدیث بیانونه یو 2 صحابه دواړه وروڼه یو به ټول ورځ جومات کې ناست و دین طالب او بل به د دنیا کار پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دی شکایت وکړ په هغه باندې چې دا ټول ورځ ناست جومات کې او زه ټول ورځ چې کوم دی د دنیا محنت کوم دلته تاسو لږ ترغیب ورکړئ چې ما سره چې کوم دی تعاون وکړئ دا ټول ورځ جومات کې ناست الله رسول ته فرمایي وایي کېدای شي الله پاک تعالی د ده د وجې نه رزق درکړي لعلك ترزق به کېدای شي الله پاک د ده د وجې نه چې کوم دی تا نه چې کوم دی دا رزق درکړي دې وجې نه زما یقین دی انشاءالله موږ تاسو چې کوم دی خپل یو بچی چې کوم دی مدد چې انشاءالله د ده نه به حافظ ساتو یا یو لور یا یو چې کوم دی یو بچی انشاءالله دې سره به الله پاک زموږ دنیا هم ښایسته کړي ګوره موږ پلاران یو موږ د دې مکلف نه یو چې زموږ د بچو نه دې عالمان جوړ شي چې خامخا دې عالم جوړ شي حافظون موږ د خپل وس مطابق پرېږدو موږ به کوشش وکړو بچي نه مې جوړېږي یا نه جوړېږي ته به الله ته انشاءالله ما خپل وس وکړو چې نه دې جوړېده یا د هغه قسمت کې نو نماز سکایي نو الله پاک ستا حشر د حافظانو د پلارانو سره د عالمانو د پلارانو سره نو انشاءالله دا ټولې زموږ مدرسې دي انشاءالله په دې کې کوشش کوو دا موږ د دې لپاره وکړو دا نور ماشومان چې د دوی شوق پیدا شي لکه نن موږ د دنیا ډګري چې ورکړل کېږي
وخلقه هو يقول عن كم خلقه تخيل يقول ما جكم إذا دا واقع سبلاني من واقع من غير شيء جاني ما زمان يقدر يقول بسمان وجاو إن شاء الله زبا محبة جوني إن شاء الله من نطاس طول ذي کوشش وکړو کنه الله پاک دې موږ په دې خبرو کوو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا ختم وقل درباري عليه تقبل منزل جميع الشيء يا الله الفضل والإحسان لا ختم آئندہ دستی وإلى توفيق طول مسلمانان بچي حافظان وعالمان طول مسلمانان بچي نیکان وصالحين یو پلارم خپل بچو باندې خفه او پریشان دي یا الله رحیم او کریم ذات دې عظیم خاطر ختم بخاطر ماني دا کومه بیماری د فضل او احسان سره لري او یا الله زموږ ټول مسلمانانو د دین حفاظت وکړي زموږ ټول مسلمانانو لپاره د خیر ذریعہ وګرځولي زموږ د اتحاد او د اتفاق پاکستان ته خیر ونصیب کړي ټول اسلامي ملکونو ته خیر ونصیب کړي کفار ته هدایت ونصیب کړي او زموږ ورونه جوړ کړي ته زموږ په حال باندې رحم کوم کورونو کې چې بیماری دي سره زموږ بچي ټول مسلمانانو شفای کامله عاجله ونصیب څومره مسلمانان چې قرضدار او پریشان دي دا غي قرضونو پریشانې ختم ټول مسلمانانو ته خیر ونصیب آمين صلى الله أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذين كذبوا وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم تنتهي نسفعا بالناس فالناس كاذبة فليدع ناديا سنتبع الزبانية كلا لا تدع وزر واقترب إنا أنزلنا في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله مبارك مبارك. شيخ سوريا زمان الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده أيحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله مبارك مبارك مبروك مبروك